طالب العلم دعا به نه رد کیږي، لیکن چې کله تا خپل بچی راواغس مدرسه کې داخل کو، کل وقتی دی داخل کو یا جز وقتی دی داخل کو، تا ورته وی چې بچیا قرآن کریم زده کوا، احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کوا، دا ستا اصل منهج دی او ستا اصل لار او صراط مستقیم دی، په دې باندې سکول مو آیا لیکن قرآن زده کا. اوس به د دعا نه رد کیږي، د طالب العلم دعا نه رد کیږي. طالب العلم چاته وایي؟ بس دی به وایي چې زه طالب یم، کو دی به وایي چې زه طالب یم، کو دی به وایي چې زه طالب یم. طالب العلم د قرآن کریم طالب العلم دی. یو طالب العلم دنیای کتاب وایي، سټوډنټ دی دنیای کتاب وایي، دا طالب دی خو طالب العلم د قرآن نه دی. که د دعا قبول نشوه، د دعا ونه لګېده، خیرې ونه لګېدې، دعا یې رد شو، نو دا کمال نه دی، رد دي شي که نه، دا خو طالب العلم نه دی. طالب العلم به هغې ته وایي چې قرآن زده کوي یا حدیث زده کوي، د دعا به الله نه رد کوي. که ده خیرې وکړې دا خیرې به نه رد کېږي. عالم به چاته ویلی کېږي؟ عالم خو زه ما دلته به دامي، دا بل به عالمي، بل به عالمي. عالم چاته وایي چې په خپل علم باندې عمل کړی، با عمل نو دا به عالمي، د دعا به نه رد کېږي. عالم خو به هر سړي، معلومات خو به د هر سړي سره، لیکن معلومات والا ته عالم نه وایي. عالم هغه چاته ویلی کېږي چې په خپل علم باندې عملي، که عملي نه دا عالم نه شمارلی کېږي. که دعا یې رد شو نو رد دي شي که نه، کمال خو نه دی چې دا عالم و معلوماتو ته حاصلو او دعا یې رد شو. نه، عالم بدای چې معلوماتو سره سره د ده سره عملونو، نو بیا به دعا نه رد کېږي. زما ټیم هم پوره دی غالبا. طالب العلم دعا به نه رد کېږي، لیکن چې کله تا خپل بچی راواغس مدرسه کې داخل کو، کل وقتی دی داخل کو یا جز وقتی دی داخل کو، تا ورته وی چې بچیا قرآن کریم زده کوا، احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کوا، دا ستا اصل منهج دی او ستا اصل لار او صراط مستقیم دی، په دې باندې سکول مو آیا لیکن قرآن زده کا. اوس به د دعا نه رد کېږي، ځکه سکول والا چې ماښام وده کېږي نو هغه د مور په سینه باندې وده کېږي، د مور په غېږ کې وده کېږي، د خویندو وروڼو سره یو ځای چې ډوډۍ کوي، په یو ځای د غریب په غاړه ناست دی، که پنکا بجلی لاړه اے سی لګېدلی دی، که اے سی نه دی لګېدلی، بجلی نشته، دته بیټري لګېدلې ده. او طالب چې په مدرسه کې وده کېږي نو عجز معاشو ته سملي، په فرش باندې سملي، په خاورو باندې سملي. اوس په دعا ولې نه قبلېږي؟ دعا به ولې رد کېږي؟ دوه بچي دي د یو پلار، یو په مدرسه کې دی، یو په سکول کې دی، یو ایسیګانو او په جمي کې هیټرو ته پروت دی، پنکو ته پروت دی، په ډبل بیټ او په پالنګ کې پروت دی، او بل بچی بغیر د پنکې نه په تیاره کې ماش او میږو ته په ډاګه باندې پروت دی. دعا به ولې رد کېږي؟ دعا به ولې رد کېږي؟ دا به ولې رنګ نه راوړي؟ دا محنت، دا چې تا بچې مدرسې له ورکو او هلته دا سختې تیري او ته بیا سما ګلي ګلزار ګرځې، نو ولې به دعا رد کېږي؟ یو خو لومبې نه لومبې داسې کار پکار دی چې کم از کم ټول بچي هغه پلاران علمونو ته کښېني. علم مطلب دا نه چې دی به خامخا اته درجې وي او دی به بیا د یو مدرسې نه فارغېږي، چې قرآن ته کښېني او حدیثو درس دی ولېږي، چې بچیا دی جماعت کې امام دی، پرې جماعت کې ملا دی، د ده نه قرآن وایه، ناظره وایه، حفظ کوه، ترجمه وایه، کتابونه وایه، په دې طریقه وایه. یو داسې دی چې پنځه شپږ بچي دي، وایي چې دا نور خو به دنیا هم ګټل غواړي، ځکه دنیا نه هم بغیر نه کېږي. یو بچی مستقل مدرسې ته ولېږه، نور به درله دنیا ګټي، دا بچی به درله دنیا او آخرت دواړه ښایسته کوي.